أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدقت يا رب العالمين. مخکې مثالونه ذکر شوي اول د دوو اولو العزم پیغمبرانو د بیبیانو چې پیغمبري دا نسبت د بیبیانو خاوندان چې و پیغمبرانو اوچت نسبت خو دین غلطی دا شو چې دا ظالمان کافرانه وي نو اغلوی نسبت ولا سفایده ورنکړه ځکه عقیده خراب و او بل خبره بیا وشو الله رب العزت ذکر کړه چې خاوند خو بد کافرو د خدای دعوی کوله او خزه نیکه وا آسیه بنت مزاحم آغا نیکه وا نو الله رب العزت والله لوی مقام ورک. دریم نمبر تذکرہ الله رب العزت کوي چې ګورا لارم نیک لورم نیکا او داغه بچیم نیک نو نسبت والله الله رب العزت ریواړو له اوچت ورک. دا عمران بی لوروا مریم بی بینومو او ډیر زیاته عبادت کوونکی وا عابد او زاهد وا ډیر عبادت کوونکی وا مریم بی بی او لارې نومو عمران هغه د بیت المقدس امام اوس چې د ظالمانو په لاس کې نو دغه عمران چې دی د دی بی بی نظر منلی او که چېرته ملورو شوه دا خبره د په درېیمه پاره کې تېره شوې ده صورت مریم کې څه شوې ده نو زه به د خپله لور چې دی دا به د مطلب دا زوی به چې دی بیا تو هغې وایي چې په خېټه به مې بچي خیر هغه دا به د بیت المقدس کې به دی دا کوي دا به کوي هغې لورو شوه الله ورته قرآن کې وایي چې ستا دا لور چې دا به ډېرو نه ښه وي یعنې کېدي شي تا ته څه معلومه دغه لور چې دا دغې به بیا بیت المقدس کې دی له خاص ځان نه بېله کمره وه چې زکریا علیه السلام به ورته د هغه په تربیت کې و هغې به ورپسې وربند کړه هغې کې به دې عبادت کو بیا هغه اوږده خبره درېیمه سپاره کې هم تېره شوې ده چې دې دا بې موسمه مېوې راتلې وغیره خیر خو پلار هم نیکو مریم بی بی هم نیکه وه نو الله رب العزت یو خاص صفت بل ذکر کوي الله رب العزت فرمایي و مریم او مریم بی بی ابنت عمران چې لور و د چا د عمران رحمه الله د عمران باره کې مختلف دغه دی خو راجح قول دا دی چې دی بزرګو نیک سړی التي هغه عمران التي هغه مریم بی بی احصنت چې حفاظت کړو فرجها د پاک دامنې خپل د فرجها دوه معنی د فرج راځي یو خاص اندام شرمګا وغیره دي تم فرج ویلی شي او یو چې دی نو دا د ګریوان تم ویلی شي خلک وایي د پلانکي نه مې خپل ګریوان بچ که یا زما لمن به داغداره کړې وه د داغدارېدو نه مې خپل ځان بچ که نو عرب دا مې استعمالي دواړه استعمالیدی شي نو کاره معنی تالی احسنت فرجها چې د خپل خاص اندامونو یعنی د خپل ځان حفاظت او یا د خپل ګریوان یعنی د هر قسمه چې هغې ته غلط نسبت کېږي یو څیز ته د هغې نه خپل ځان بچ ساتل الله دې موږ هم بچ وساتي نو الله وایي چې دې دونه پاک دامني کړې وه نو فنفخنا فیه من روحنا موږ هم پکې خپل روح دا پوک وهه هلته کتاب کې راځي احادیثو کې راځي چې کله الله رب العزت دا ټول روحونه پیدا کړه نو یو روح پکې د عیسی علی نبینا علیه السلام هم
نو چې هغه پیدا شو دا چې کله بیا دا د غسل خانې نه راووته غسل یې کړو تازه نو چې وی کته جبرائیل امین ورته متشکل په شکل کې ورته راغلی نو دی ورته وی چې هلکه په ګریوان کې نو هغه ورته وی چې ته څوک یې زر ویارېدله بیبي وه پاک دامنه وه بیا یوازې وه نو هغې ورته وی چې یارېږه ما زه جبرائیل امین یم نو ورته وایي چې تا له زیرې درکړو ستا بچي به پیدا کېږي عیسی علیه السلام نو هغې ورته وایي چې څنګه ما له خو لا لم یمسسني بشر ما له خو لا بشر مسه کړی هم نه دی او ورته یې قال کذلک یفعل ما یشاء همدکه شان به کېږي الله وایي چې کېږي بس چې الله وایي کېږي بس کیسه کن فیکون ذات او خبره داسې ده دې ځای کې یو نو فرقه چې دا نو موږ پې بنا کیسې هم دی یو څه بل څه ډېر کوي نو هغه یو خبره کړې وه څه ټیم مشهوره شوه ډېر هوا یې وخوړله هغه دا ویلي چې وایي دا مریم بیبي په ګریوان کې چې دی نو جبرائیل امین پوکي وو وایي خلکو پې بلا خلک پې تیزي وکړله ورله پې تا خو دا نو هلکه هر کس یو کس په غلطه یې نوره خبره هم غلطه نه خبره یې ټیک وه هسې بس بعضې کسان بس مشهور یو څه بل څه دې میدان کې دی غریب هغې پې داخې توخې وباسه چې تا توهین کړی دی او دا یې کړی دی دا اگر چې هغه چاته چې منسوب دی او چا سره دی ډېر په ګډو وډو سره دی خو خبرې خو ټیک وه نو فنفخنا فيه من روحنا الله وی چې موږ په دې کې د خپل روح موږ فوک وهه نو د ګوره دا روح خپل فوک وهه د دې نه مراد دا دی چې دغه د عیسی علیه السلام چې کوم روح پیدا شو هغه الله په واسطه د جبرائیل امین الله رب العزت د دې ته منتقل کړي کې ورواچو او نسبت ځکه الله رب العزت ځان ته وکړو چې مؤثر حقیقي څوک دی الله رب العزت دی چې الله یې نه کوي نو پیر بابا به سکی چې الله رب العزت تر کومه پکې روح نه اچو نو پیدا کېدی شو نه الله وی ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله رب العزت فرمایي د عیسی علیه السلام مثال دا په مثال لچاري دا د آدم علیه السلام دی الله د خور نه پیدا کو ثم قال له كن فيكون الله ورته شان دکه شان الله رب العزت عیسی علیه السلام پیدا کو بغیر د پلار پیدا کړه چا نه پیدا کو بغیر د پلار الله په دې قادر دی موږ سمای ک الله سو پیدا کی بغیر د پلار پیدا کول شي کنه قدرت الله تشتا او معجزه خو پیغمبري بند ده نو معجزات د پیغمبرانو سره خاص وي الله خپل قانون داسې جوړ کړ دا الله قانون دی الله خپل قانون خلاف ورزي نه کوي ورنه الله تسګرانه نه ده صحیح ده معجزات دا د پیغمبر سره خاص وي او کرامت دا د ولی سره خاص وي خو دا کرامت په وجه هم څوک خدای نه جوړي او د معجزې په وجه هم څوک خدای نه جوړي نو الله وی فنفخنا فيه من روحنا نو بس من فوق وه په دې کې روح خپل الکه یا کلمه نه مانی کاکا دې په دې مقل نه مانی ستا عقل چې دی نو هغه چټاکي عقل بدی سونه بدی عقلی دې ستا عقل کار کوي چې سړی یو ځای نشي د بیبي سره او د هغې نه چې دی غټ کټ انسان اولو العزم پیغمبر لوی شخصیت چې په آخره کې ستا عقل کار نه کوي دغه شان به د یو بل قسم عقل کار نه کوي آخره کې به هغه ستا ملګری دی هغه به هم قتلی په لود دروازه باندې هغې له به راکوزوي خصوصي طور د اسمان نه هغه ملګری به هم دله قتلی د هغه هم دماغ کار نه کوي نو داسې کار دی چې ستا دماغ کار نه کوي ته سنبال که الله رب العزت چې کومه فیصله کوي که هغې دماغ کار کوي او که نه بس آمنا وسلمنا وصدقنا نو د دې وجې فنفخنا فيه من روحنا بل الله وی وصدقت او دی بی مریمې دیس منلی وه بکلمات ربها تصدیق یې کړو د کلماتو د ربو خاص کلمې وي ته مراد یا نورو څه د کتبو خبرې وي یا وغیره و کتبه او د کتابونو د الله رب العزت د هغې هم تصدیق کړو نو د هغې نه مخکې بس یو کتاب را نازل شوی هغه څه شوی تورات مبارکو او د یو کتاب نه انکار کول د څه نه دي د ټول کتابونو نه انکار کول دي د الله د یو کتاب د یو آیات نه انکار کول د یو ټکي نه انکار کول د څه نه انکار دی د ټول کتاب نه دې وجه موږ دې کاکاګانو ته وایو چې هلکه ته یو دا رضی الله وباسه الله عزت راځي نو چې دغه لږه شان د ټوټه دی ولې نه چې دې نه انکار کوي ټول قرآن نه انکار
دغه شانور یو زمون مور بی سیدنا عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنهما ده فایه بلایاتنا را نازل دي الا ک یو آیات نازل داغه په پاک دامنه باندې ده یو آیات نه چا انکار کړو مونږ وی کدی مسلمانو مخکې نو مرتد شو واجب القتل لکه بدري رزو کې واپس اسلام ترانه بیا د ټول آیاتونو انکار کول نو د معاملاتو کې لږ خیال پکار دی نه چې زمونږ غل ساقر قاضي فضل الله صاحب استاد محترم هغه وی په امریکا کې مې چې دینو په ګرجا کې بیان وکړ او دا یو لوی کانفرنس د بیبي مریم په شان باندې په اخره کې راته هغه وی چې تاسو خو د بیبي مریم نه داسې واقف یو ټول مې د سورته مریم نه وکړ دونه ته منګم واقف نو مور دي چاو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دومره واقف دومره معلومات هم کړی دومره قتل ورپسې کړی چې دومره منګ واقف نه یو او تاسو ایمان نه وروړي زموږ تاسو فرق ده مونږ ته تاسو نه من مونږ ول ته سونه د مسلمانانو کورونه وګوره چې مریم نوم دې پکې څومره ډېر ته وګوره په قران کې به غون صورت ده ته وګوره د عیسی علیه السلام په نوم باندې څومره نومونه دي تاسو چې دینو بیا د نور لالاګانو تاسو علي صاحب نه تراشه څومره دا به درته وایي چې په کربلا کې دا شو خدا درته څوک نه وایي چې په کربلا کې د علي صاحب لومبني زامن پای کې شهادت باندې رسیدنو پای کې د یو ابوبکر نوم د بل پکې عمر نوم د بل پکې عثمان نوم د درته څوک نه وایي ځکه چې بیا خدای دا ثابتي چې خپل کې یو بل سره تعلق د دشمن نوم خو څوک به بچی نه دي عملګری نوم دي کني کو ګول علی ته پته د ملګری نوم خلک په بچی باندې دي د بل چا نک دي د دشمن نوم څوک په بچی دي عجیب خلک ماشومان خانو بیا الله رب العزت فرمایي وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړو د کلماتو د رب او کتبی او د کتابونو وکانت او ودا بی مریم من القانتین د فرمان بردارونه د الله حکم منخه دا خلقونه وا نو د دی وجه که څوک خپل خاندان کې بزرګي د مشرانو برقرارو ساتي نو ګوره بی مریم وا الله رب العزت اوچته درجه ورکړه الله دې موږ لم توفیق راکړي او که څوک د لارې نه خطا شو نو د پیغمبر بی ومخ کې خو الله رب العزت ورته وی دواړه ته جهنم ته داخلي شي د پیغمبر بی بیانې وي او دلته کې د ظاهرا د پیغمبر بی هونه د مور ده یعنی مورواله خرستو جوړیږي د سره سړی نه دی ملل شو دونه بزرګه دونه شخصي او اوچته لو یو العزم وا چې الله رب العزت تذکرہ په قران کې کوي نو د دې وجه نسبت خپل قائمول دي پس سره پنيکي او په عمل سره نه چې صرف په نوم سره نومونه پس صرف کېده نه بګه زدا یم او زما دا خاندان او زما دار نه تا کې خپل سکردار دی بس دغه اخلاق دي سدي خلک درنه تنگ دي کنه دي تنگ د مسلمان څومره خیال ساتي بیا چې په معاشره کې تاسو نور وګړي دای څومره مونږ سال الله دې راته معفو و مریم او مریم بیبی ابنت عمران چې نور مبارک د عمران وا التي هغه مریم بیبی احسنت فرجها چې حفاظت کړو د خپل ځان د خپل ناموس د خپل عزت او د پاک دامنه نو علما لیکلي دي چې ګوره د فرعون یا چې د مسلمانانو مخکې د پیغمبرانو تذکره وشو د سړو تذکره وشو مخکې تیر شوی بعض بلا زینو کې باغې سره ګوره دا نه دی ویلي چې احسنت فرجها یا فرجه احسن فرجه چې د خپل پاک دامنه حفاظت کړي نو وای چې پسړی کې پاک دامنه پکاري پسړی کې ما پاک خود خزي خاص صفت چې د پاک دامنه دي چې خزه معمولی ګډه وډه شټوله معاشره ګنده کوي او د کشان خزه چې دغه پاک دامنه نه نو د اغه ټول کور ټول هر ستا تاو تعالی شو کیسه روانه شو تباہ او برباد شو نو دا د خزي خاص صفت دي چې پدې کې به حیا وي دا به پاک دامنه وي الله دې زمون په کور والا کې زمون په ټول مسلمانانو دې څومره چې زنانه دي په دې کې پاک دامنی او حیا پیدا کړي فنفخنا فيه من روحنا الله وي منفوق و بلې کې روح پل وصدقت دې تصدیق کړو به کلمات ربها د کلمات د رب د دې وکتبي او د کتابونو او نور صحائف و غیره ورسره وکانت دا ومن القانتين د فرمان بردارونه الله رب العزت دا صورت او دا 28 سپاره په خپل دربار کې قبول او منظور وکړي